محرم میاشت د احساس او د مهربانۍ میاشت ده، د عقل شکوفایی میاشت ده، حق باطل باندې کامیابی میاشت ده، د تربیت حسینی میاشت ده. ان شاء الله دغه میاشتې کې چې کوم تاسو مجلس دی، زه نن ابتدایي مجلس ده مقدمتا سره ستاسو خدمت کې عرض کوم. بیا شپې د پر خپل موضوع ده او ورځ د پر خپل موضوع باندې سره ستاسو خدمت کې عرض کوم. نن صرف مقدمتا ازدره او عاشورا حواله سره یو مقدمه چون کې ابتدایي مجلس ده تاسو خدمت کې عرض کوم. یاد وساتوي تشیع مذهب شیعه یو بهترینه سرمایه صدې غاندا ازدره ده، د متمون دي، د مجلسونه دي، څه دوی ذریعہ سره شیعه مذهب ته حفاظت ملو شوی ده. نن ورځې پورې کې شیعه مذهب قائم او دائم ده، مضبوط ده، محکم ده. هغه دغه ازدره او متمو مجلسو برکات ده. دې یو دلیل زدار عرض کوم څه 1986-87 کې یو سیمینار اسرائیل او یروشلم کې بیت المقدس کې برگزار کړلو. هغه عنوان وو، یعنی هغه سیمینار چې کوم نامې باندې کوم عنوان باندې برگزار شو، هغه عنوان وو حقیقت مذهب تشیع. د مذهب تشیع ماهیت او حقیقت ملمول عنوان سيو سیمینار کې کېدلو. ویلي تازه انقلاب اسلامی ایران کامیاب شه او ایران عراق جنگونه شروع. ایران هر محاذ کې به عنوان مذهب شیعه کامیابی حاصلولی. لذا اسرائیل کې دا سیمینار برگزار شو چې شیعه مذهب حقیقت نه ځان خبر کی، ماهیت نه ځان خبر کی چې شیعه مذهب ماهیت او حقیقت چی شه ده. هغه سیمینار ته یو امریکای ولا یو دانشور چې اصل نه جاپان سره تعلق لري، خو امریکای نېشنل چونکی ور سره ده، فوکویاما یې نامه ده. ډېر کتابونه لیکلي دي، هغه ورکی دعوت شه او هغه څه کوم نظریه پیش کړل ډېر زیاته هغه سیمینار ولا خلکو خوښ شو. هغه ډېر دلچسپ ده. څنګه شیعه مذهب بنیادونه وخیل چې شیعه مذهب کامیابی ترکه راز چی شي کې ده، بنیادی شیونه چی شي دي. هغه نظریه خلاصه ده د څنګه چې شیعه مذهب یو د پرنده یا عقاب نامه ده چې هغه دوا ورځونه دي، یو شین ورځار یو سور ورځار. سور ورځار نه مراد عاشورا و کربلا ده. صدق عاشورا و کربلا و جنا شیعه مذهب شکست ناپذیر شوه ده. چوک شکست نشي ورکوای، چوک ډراوای نشي، چوک خوف زده نشي کوای. یو بل ادغه پرنده یو بل پارا یو بل ورزار غشین ده. څنګه مراد انتظار مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی دغه شین ورزر نه مراد زمانه امام انتظار ده، ظهور ده. دغه ظهور واجنا د خلق شیعه مذهب شکست ناپذیر ده، مستقبل دوی تابناک ده، فیوچر دوی روشن ده، دوی خپل مستقبل حواله سره زیات پر امید دي. یو دریم شی هم اضافه کوي ورسره هغه ذکر کوي چې شیعه مذهب دغه پرنده یو صغره یاشته ده. دغه پرنده یو صغره یا چولې ده، هغه صغره واجنه د ډیر زیات آسیب ناپذیر شوی ده، نه چوک نقصان نشي وتر سوای، ای چوکشي نه پلګيږي، ای دغنا گزار نه پلګيږي، اثر نه پکې. هغه صغره د ولایات ولا صغره ده، هغه ولایات ولا سپر ده چې دغه پرنده چولې ده. ازکه دا درې شیونه د مذهب تشیع بنیادی شیونه دي، دفاعي شیونه دي. چې نن ورځې پورې کا شیعه مذهب قائم ده، یاد وسته عاشورا واجنه قائم ده، دغه ازدره واجنه دغه مجلس واجنه قائم ده. او که شیعه مذهب شکست ناپذیر ګرځیدل ده، هغه د زمانه امام انتظار ده څنګه واجنه شیعه مذهب شکست ناپذیر ده. او که چیرې شیعه مذهب
اچا دمکی اچا تهدید نه برداشت کوي نه مني هغه ولایت ده ولایت اهل بیت ده څنګه واجب نشیا مذهب ډیر زیات قوي شوی ده سخت تسلسل کې ولایت فقيه یا د علماء او مرجع ولایت راسي د خپل ځکه کسه د خو یو دښمن دی چې شی ذکر کړي خو دې د پر نه ذکر کړي چې شیا مذهب قوي نقطې وخی جوانانو اصل مقصد بل ذکر ده دوی څکله دا نقطې وخی د درې بیا یې شروع کړل څه په کار دي څنګه مقابله وشي اصل نقطه دغه ذکر ده څه دا وشي اوس مقابله څنګه په کار دی دوی ته شکست څنګه په کار دی دا وشي خرپوله څنګه په کار دی هغه دریم شینه شروع کړل ولایت نه نن سبا تاسو نه ماډي ورو د ولایت فقيه د علماء خاص کر مراجع او مجتهدین او بیا رهبر معظم سنن یو ولی فقيه دی هغه ته په کار دی مو ضربه ورسو نقصان ورسو هغه یو دلیل څه دوست انداز رقم سی وخت کې برطانیه ته ایران سرزمین کې شکست ملاو شولو هغه د یو مرجع مجتهد ایوی فتوا نتیجه وا مرزا شیرازی چې مجتهد تر شوی دی هغه څه کله فتوا ور کړله یو ټولې کارخانه فیل کړلې اټول تمبکو ول نظام مکمل فیل کړل هغه نه ټوټل فلاپ شو لکه صدی حواله سره اغنست د پاته ولګی دا څه مرجعیات کې د دوی صورت طاقت ورکې ده علماء او نظام کې د دوی صورت طاقت او قدرت ورکې ده اغنوا دوی داغه اراده جوړې کړلې چې په کار دې څه کوشش وکړو چې مرجعیات قلقم وکړو یا په خلاف سازشونه نن ورځې پوری چری دي تاسو پاته دې چې مرجعیات په خلاف علماء په خلاف اجتهاد په خلاف مجتهدین په خلاف کومي طریقې سره حربي سازشونه جوړيږي دا ماغا سلسله ده څنګه چلیږي صلوات و سلام محمد و ال محمد اللهم صل علی محمد و ال محمد ډېر ټایم نه خلم ابتدایي مجلس د صرف یو نقطه د ذکر کوم کسا مو تاسو خدمت کې عرض کړل اوس عاشورا انتظار مهدی ولایات د درې نقطې د بنیادی نقطې د تشیع څه شیعه مذهب نن کامیابی او ترقی لري باندې روان کړي دي خو یاده وساتوي رابطه شته د شیعه منځه زدا یو شاید د ذکر کم عاشورا منځه کربلا منځه او انتظار مهدی منځه ډیر زیاته رابطه موجوده ده کربلا او انتظار مهدی بے رابطه نه دي دوی منځه مضبوطه رابطه ده مضبوط تعلق ده کوم آیات اوس خدمت کی ما تلاوت کر سورہ اسراء 33 نمبر 1 کی پروردگار عالم دسی من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا پروردگار ای چې چوکا مظلومانه طریقې سره قاتل شي یغه ولی سرپرست د پاره وارثینو د پاره مو یو قدرت او طاقت ورکو فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا فکر دغه قتل اقدام کې انتقام کې اسراف ونه کی او خدای دې سره مدد کوي دغه ای زمن کې صرف انده نقطه ته صرف لګه واضح کوم ابتدائی مجلس ده څه کربلا منځه عاشورا منځه او ظهور امام منځه څه رابطه ده څه کنیکشن ده یاد وساتو یو مضبوط کنیکشن مضبوط رابطه موجوده ده کربلا او عاشورا منځه او ظهور امام مهدی منځه یو صلوات واسطه محمد و ال محمد اللهم صل علی محمد و ال محمد روایات دي زمن کې دي خواندا یا چې کوم متوس خدمت کې عرض کړل یی چې دا آیا زمانه امام ظهور په باره کې راغلی دی چې کله امام ظهور وکي هغه به د کربلا شهدا او انتقام خلی او هغه باندې دلیل اندغه سوره اسراء 33 نمبر آیات دي کې درې نقطې ذکر شوي دي یو نقطه دا ده چې کوم کس مظلومانه قاتل شي مظلومانه طریقې سره شهادت وشي یو نقطه دا ده دویمه نقطه دا ده چې هغه وارثینو ته خدای قدرت ورکړي تسلط ورکړي یعنی هغه ته وارثینو ته حکومت ورکړي قدرت ورکړي چې وارثین روشي قدرت پیدا کی بدلا واخلي اخیری څه کومه نقطه ده انه کان منصورا پروردگار عالم هم د مظلوم شهدا او وارثینو نصرت کوي مدد یا کوي یعنی خدای منصور ګرځي خدای مددگار وي د کسانو ته چوک د مظلومینو وارث وګرځي دوستو درګه وګړه روایتو کې راغلي دي چې نزلت هذه الآیه فی الحسین دا غایا مولا سید الشهدا په باره کې راغلی دی یعنی چونکه امام حسین مظلومانه شهید شوه دی ایوا ورځی بی دی بدلا زمانه امام خلی ایوا ورځی بی دی انتقام قائم آل محمد خلی څخه ظهور وشي اولین اقدام چې مولا کوي هغه بنداوی چې د کربلا شهدا او انتقام بخستای شي ځکه زمانه امام ته یو لقب ملاو شوه دی منتقم آل محمد یعنی دا محمد و آل محمد سکم اهل بیت و خاندان څومره مظلومین دي شهدا دي یغه انتقام خستون کې انتظار کې ناس دیدن هغه برسي انتقام بخلی
یا یو بل روایت کې راغلی چې ذالک قائم آل محمد، دا انتقام خستون کې مغاد زمانه قائم آل محمد ده. اندی شان سره دوای نوبات زمانه امام ببره کې جمعه ورځ الوستا شیخ کې دا ټکی راغلی دی عین المنصور علی من اعتدى عليه وافترى، چې ته دا منصور یعنی زمانه امام القاب نه یو لقب منصور ده، هغه نصرت شده څنګه خدای مدد کوونکی دی، هغه چې د څنګه ظالمانو باندې راشي ظالمان کلکمه کی عین الطالب بدم المقتول بکربلا. دا دوی نو به جملې دي چې ته د هغه عظیمه هستی څنګه د کربلا مقتول او مظلوم سید الشهدا وینه بدلا واخلي. نقطه مچ شوی د انداوا نن مجلس کې صرف اندا نقطه څه کربلا منځه او ظهور امام منځه چې ده رابطه موجوده ده. کربلا و ظهور کنیکشن برقرار ده. ای کربلا انتقام، ای کربلا شهدا و انتقام زمان امام خستون که ده رتلون که ده. زیارت عاشورا که ما تاسو دا جمله ډیره لوبه یرزقنی طلب فارکا مع امام منصور من آل محمد. ما تاسو دا جمله ویلی خدایا متا تداغه شی نصیب کې کله قائم آل محمد راشي هغه منصور من آل محمد، هغه زمانه امام راشي هغه سره سام رکاب کی مو د کربلا شهدا بدلا وخلو. ځکه زیارت عاشورا لوی زیارت عاشورا برکات ډیر دي. یو شی انداز چې کوم زیارت عاشورا کوم کسونه لویلی زمانه امام سره رکاب کی پڅیدای شي بیا ای کربلا شهدا و انتقام خستای شي دا. لذا نکته څه ذکر کوم کسه روایتو کې راغلي دي چې زمانه امام به ظهور کوي خو لسمر زبان ده، یعنی امام ظهور روز عاشورا باندې ده. دی باندې روایت راغلي دي چې امام به ظهور کوي څکلا روز عاشورا ویل سمر زوی هغه ورځ به امام ظهور کوي. دا بکدا پیغمبر امام حدیث د مولای ان القائم يقوم يوم عاشورا يوم قتل فيه الحسين بن علي. مولای امام صادق علیه الصلاه والسلام یی چې زمانه امام به ظهور کوي هغه ورځ باندې کوم د عاشورا ورځ کوم ورځ مولا سید الشهدا غریب کربلا شهید شوی دی. بهار کی دا روایت موجود ده. اندیشان سره دا موجودی چې کله امام ظهور وکي اولین ظهور سے امام کوي خانه کعبه کې به کوي. خانه کعبه کې ځکه امام ظهور وکي امام اولین جمله بچي ادا کوي. اولین جمله بچ امام ادا کی هغه به خپل نیکه حسین متام ویدا یاد وساتوي. اولین جمله هغه به خپل نیکه حسین متام وکي قسم ته مولا سکل ظهور وکي خانه کعبه ته تکیا ولی تور به وبسلی امام به جمله انداز ادا کی یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه ادشانا. عالم ولا خالقو زمن امام نن تاسو ته متام کوم ایمان نیکه حسین کربلا کې درو ریزو تګه شهید کړلو. سحقوه عدوانا ترهوه عریانا. عالم ولا خالقو لګ انصاف خو وکوي ایمان نیکه حسین کربلا میدان کې بے کفنا درې ریزي بے کفنا پرېږدا ولو. امام نیکه حسین جنازه کربلا کې پېماله شولا. دا جملې بوي د امام څخه کله امام ظهور وکي پس دا دلیل له شی باندې ظهور منځه او کربلا منځه او عاشورا منځه رابطه موجوده ده، تعلق موجود ده. دا ما او دا نن دا مجلسونه متمونه زدره کوو دا د زمانه امام ظهور تیار ده، دا د زمانه امام ارزو ده، دا د زمانه امام ارمنونه دي چې ما او تعالی سره پرکی یاد وساته. د تو سینې باندې کوم گزارونه کیږي د یاد وساته د زمانه امام سره تعاون د مرسته مدد ده ورسېو کې سمتا. اوس کله معرفت سره وی کله تو معرفت وی ازادارو. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل. چونکه نن ابتدایي مجلس ته ما ودرې نو تیری حواله سره نور یا ذکر کوم کې وی خو ابتدایي مجلس زه تاسو ته ډیر زحمت نه در کوم یاد وساتوي. عاشورا کربلا او ظهور امام دو مربوط شیونه دي. دوی منځ ډیر زیات رابطه ده. رابطه انده ده ازادارو چې دغه مجلسو کې محفلو کې متمو کې زمانه امام سپایان تیاریږي، دغه د مولا سپایان تیاریږي، دغه د مولا انصار تیاریږي. چوکیات استعداد وی صلاحیت وی غندغه مجلسونه هور جوړیږي. اندغه مجلسونه غ حسینی جوړیږي. کوم کس حسینی جوړ شو هغه به مهدوی جوړیږي، هغه به زمانه امام سرباز جوړیږي، هغه بیا مولا تعالی را همواره کوي لیارا او ته جوړي. ازادارو سید الشهدا ابو عبد الله الحسین د متمونه د مجلسونه د امام تاسو شهرګه حیات ده. شهر